بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله وأن تقولوا ما لا تفعلون. زما ورونو مختصر خبر درته کوم. په دنیا کې فرقې خاص کر په اسلام کې ډېرې سولې. اسلام اول پر درو غټو فرقو باندې او تقسیم کوي، لکه شیعیان، سنیان او تصوف والا. بیا په تصوف کې خپلې ډلې دي، په شیعیانو کې خپلې ډلې دي، او په سنیانو کې خپلې ډلې دي. د هر ډله د الله د قرآن او په خلاف کې جوړ شوي دي. زما ورونو د کم مولا چې دا عقیده وه، د هر مولا هر عمل د الله پر قرآن پیش کړي. نن یو 15 خبرې درته کوم، که په هر ډلې کې دا ولې په هغه پسې لمونځ مه کوئ، دا د الله د دین دشمن دی، دا مشرک هم دی، کافر هم دی. اوله دا خبره په ذهن کې ونیسئ چې د الله د کتاب نه ماسوا د بل چا په کتاب دی ته فیصلې درکوي. که هر هغه مولا، هر هغه پیر، هر هغه چې د الله د قرآن په مقابل کې د خپلې ډلې د اکابرینو، د بزرګانو، د امامانو اقوال پیښول، دا مسلمان نه دی. دویم چې د کم چا دا عقیده وله چې د مرګ بعد په دغه ډورۍ کې روح راځي، په انسان نه وځي، دا په منتج بالله سره کافر هم دی او مشرک هم دی. او منتج بالله کې وایي چې والبعث بعد الموت، پس له مرګ ژوند حق کې په قیامت د دې بدن شروع وته، دې بدن روح او نه راځي. دا چې هر چا دا عقیده درلودله، دا مسلمان نه دی. په دې پسې امامه کوي لمونځ مه کوي. دویمه هغه مولا چې دی وایي زه د انبیاو وارث دی، بیا هم دین د پیسو دپاره کوي، د خواهشاتو دپاره کوي، چې پیسې ورکوي، دی لمونځ درکوي، جهاد کوي، ښه خبرې کوي، چې دا نور کې دی نه کوي. دا د انبیاو وارث نه دی. دا هغه سړی دی چې نبي اسلام په سهار کې به مؤمن وي، په ماښام کې به کافر وي. په ماښام کې به مؤمن، په سر دا هغه سړی دی چې هغه د دین د دنیا د مفاد لپاره کوي. دا بله درې خبرې. او څلورمه دغه عقیده که در چا چې انبیا په دغه دنیایي قبرو کې ژوندي دي او درود اوري او لمونځونه کوي، او دوی د هغه رقم ژوندي پراته دي، بدنونه ثابت دي، شهدا هم ثابت دي. دا د الله د قرآن څخه منکر دي، کافران په دې پسې لمونځ مه کوئ. کم امولاسي تعویذونه ورکول، چاشتونه ورکول، پر زیارت ناستو، منجاورو او شکرانې غوښه په دا رقم امولا پسې لمونځ مه کوئ. چې کم لال د ما سره پیرانان دي او مسخر کړي مې دي، ما له علم غیب راړي، په چا کوډي تعویذ په دا رقم ملا پسې لمونځ مه کوئ. دا کافر دی. چې د دې په کفر کې څوک شک وي، نو هغه لا کافر دی. زما ورونو دویم اومه خبره دا ده چې کم څوک دا عقیده لري او د جمهوریت قایل وي، دا مسلمان نشي کېدلی، دا کافر دی. د هغه رقم چې ځان ته نوم کښېښوی چې زه سني یم، زه شیعه یم، زه پنجپیره یم، زه وهابه یم، زه صیفه یم، تبلیغه یم، چې کم چا نوم ځان ته کښېښوي، دا مسلمان نه دی. په دې پسې لمونځ مه کوئ، دا د الله د دین دشمن دی. زما ورونو د هغه رقم هر عمل چې دی، دا به ته د الله په قرآن او د نبي صلی الله علیه وسلم هغه روایات چې د الله د قرآن په تایید کې په هغه به لمونځ کوئ. که په دې پسې نه ولو، ستاسو لمونځ پسې ارام دی. نه بیا کوئ دا مشرک کافر پسې لمونځ نه کوي. واورېدلو، که چا د الله نه ماشه بل څوک راننګوي او په مسجد کې لیکلي یا الله یا محمد یا غوث الاعظم دستګیر یې،
یا رسول الله یا علی یا پلانې بابا دا کافر دی په دې چې بل منځ نه کوي دا مشرک دی کافر دی د الله د دین خلاف وما یجحد بآیاتنا الا الکافرین الله زما د آیاتو انکار نه کوي مگر آخر هغه کافران دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب په سر دا کافر دی او مشرک دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین